الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. نن درس کې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضی علاجونه ذکر کوو د بعضی مرزونو د پاره. لومبنه مرز دا تبه ده. تبه به کله په نبی صلی الله علیه وسلم باندې رااله نو د هغې علاج به په یخوبو باندې کوو او دی فرمایلی چې انما الحمى او شدة الحمى من في جهنم فابردوها بالماء. وی دا تبه یا د تبې دا شدت چې دی دا د جهنم هغه بلاس دی، نو دا په اوبو باندې یخه کې چې انسان په ځان باندې اوبه واچوي. کله به چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې تبه راله نو د مشک یخې اوبه دا به په خپل سر مبارک باندې اچولې او په هغې باندې به غسل کوو دې لپاره چې دا شدت د تبې دا ختم شي. او دا به فرمایل چې تبې ته د یو سړی کنزل نه کوي، لا تصبها فانها تنقي الذنوب كما تنقي النار خبث الحديد. تاسو دې تبې ته کنزل مکوئ ځکه دا تبه د انسان ګناهونه داسې ختموي لکه څنګه چې په اور باندې د اوسپنې زنګ دا ختمیږي. یو سړی راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو چې دا هغه خېټه خرابه ده. نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې اسقه غسلا، دله چې کم دی نو شو دغه ورکې ګبین دا وله ورکې په اوبو کې وله واچوي چې دا وسکي. نبی صلی الله علیه وسلم درې کرته هغه ته د دې ګبین د څکلو ترغیب ورکړو، هغې سره بیا الله رب العالمین د هغه خېټه دا ښه کړله. دغه شانتې نبی صلی الله علیه وسلم مدینه کې څه صحابه وو چې د هغې هم خېټې خرابې شوې وې، د مدینې ابو هوا دا پې صحیح نه وراغلی. نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل لو خرجتم الى ابل صدقه فشربتم من ابوالها والبانها، که تاسو لاړ شئ او د صدقې د هغه اوښانو د هغې شوده او بول دا وسکې نو تاسو له به الله صحت درکړي. هغې هم دغه شانتې وکړل چې لاړ نو د هغې د وجې نه ول الله سبحانه وتعالی صحت ورکړه او ښه شو. دغه شانتې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د احد په غزوه کې زخمی شوی او فاطمې رضی الله عنها راولګېده، د پوزګي او ټوټه دی په اور باندې وسوځوله او هغه یې د نبی صلی الله علیه وسلم په زخم مبارک باندې کېښودله دې دپاره چې دا وینه چې کوم دی دا بنده کړي. نبی صلی الله علیه وسلم ابی ابن کعب لېږلی یو طبیب له دې دپاره چې د هغه علاج وکړي او دا ورته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الشفاء فی ثلاث، شفا د الله سبحانه وتعالی په دریو څیزونو کې ایښودې ده. یو چې کوم دی شربت عسل د ګبین سکل دي، او یو شرطت محجم د حجامت لګولو د ښکر لګولو هغه پترې ده چې انسان د خپل بدن نه په هغې باندې وینه وباسي، او دویم کیت النار د اور داغ دی. خو انها امتی عن الکی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زه امت چې کوم دی د داغ لګولو نه منع کومه. او بل روایت کې فرمایلی چې وما احب ان اکتویه، زه دا نه خوښوم چې داغ ولګومه. وجه د هغې دا ده چې دا داغ چې کوم دی دا آخر العلاج دی، چې کله د انسان بل علاج نه کېږي نو بیا به آخرنی علاج دا چې کوم دی نو داغ لګوي، لکه څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم سعد رضی الله عنه له د مټ په هغه رګ باندې داغ لګولی و. نور عام اوقاتو کې که انسان نور علاج کولی شي نو داغ به حتی الوس دا نه لګوي. دغه شانتې نبی صلی الله علیه وسلم به حجامه دا په خپله لګوله د مرض د وجې نه، او دی فرمایل چې خیر ما تداویتم به الحجامه، غوره هغه شی چې تاسو په هغې باندې علاج کوئ نو هغه حجامه ده. نبی صلی الله علیه وسلم به کله په سر باندې حجامه لګوله او کله به چې کوم دی په ولو باندې او کله د انسان د ټوټي باندې. نبی صلی الله علیه وسلم چې چا به ورته هم شکایت وکړو چې زما په سر باندې درد دی، نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې حجامه دا ولګول. دغه شانتې کم سړي چې به د خپې د درد شکایت کو نبی علیه السلام ورته فرمایل چې نکریزې دا پې ولګوه. ترمذي کې حدیث د ام سلمې رضی الله عنها دی د سلما ام رافع چې دا د نبی علیه السلام خدمت کوونکې وه. دا فرمایي چې وکان لا یصیبه قرحة ولا شوکة الا وضع علیه الحنا، نبی صلی الله علیه وسلم ته بدن باندې یا دانا یا یو ازغي وغیره چې کوم ځای ته به ورسېده نو مګر په هغې باندې به نبی علیه السلام نکریزه کېښودله. دغه شانتې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دوا عرق النساء، دوایی د عرق النساء
دا عرق النساء د انسان په وجود کې یو رګ دی چې د هغې د وجې نه انسان بیا ډېر زیات په لړزان باندې ډېر درد کوي. د هغې علاج نبي اسلام فرمایي الیت شاتن، دا د ګډ لم دا وازګه چې کم دی دا به انسان راواخلي ویلي به کي او په نهاره باندې به سحر دا د هغې نه څه حصه وڅکي، نو الله سبحانه وتعالی به هغه شفا ورکي. دغه شانتې نبي صلی الله علیه وسلم به دا فرمایل چې خیر اکاحلکم الاسمد، ستاسو د رنجو نه غوره رانجه دا اسمد رانجه دي، ځکه یجري البصر وینبت الشعر، د انسان نظر په دې سره تیزیږي او ویښته په دې باندې راټوکېږي. اسمد چې کوم دی دا تور رانجه چې خلک یې استعمالي. او دغه شانتې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو سحر را پاسېږئ او 2 کجورې یو انسان وخوري نو الله سبحانه وتعالی به دته په دغه ورځ باندې د زهر او د سحر نه حفاظت ورکي. هغه کجورې کوم چې کجورې د عجوه دي د مدینې. دغه شانتې نبی صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې لا تکرهوا مرضاکم علی الطعام والشراب، خپل مریضان دا په خوراک او اسکاک باندې ما مجبوره کوي، ځکه فإن الله یطعمهم ويسقيهم، الله سبحانه وتعالی دې له خوراک او اسکاک ورکوي. دغه شانتې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله د انسان په طعام کې مچ پریوزي، اذا وقع الذباب في اناء احدكم، نو نبی علیہ السلام فرمایي دا پکې ورغوپه کې فانقلوه فإن في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء، دا په یو وزر کې مرض دی او په بل کې علاج دی، نو چې کله دا پکې ورډوب شي نو دا شفا د وجه نه هغه دوايي دغه چې کوم دی مرض دا ختم شي. دا شانتې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا الوا چې کوم دی التلبینه دا د هغه انسان د پاره خی کوم انسان چې دغه په زړه باندې غم ډیر زیات وي، دې د وجه نه الله سبحانه وتعالی د انسان غم دا ختمي. او فرمایل چې علیکم بهذه حبه السوداء، لازم دی پتا سو باندې خوړل د تورې دانې چې هغه ته کلونجي ویل شي، فإن فيها شفاء من كل داء، په دې کې الله سبحانه وتعالی د هر یو مرض علاج خو دی الا السام، سوا د مرګ نه. دغه شانتې نبی علیه السلام فرمایي چې فر من المجذوم كما تفر من الاسد، د جزامي سړی نه داسې تخته لکه څنګه چې انسان د زمري نه تختی، ځکه هسې نه د مرض په تا باندې الله سبحانه وتعالی راولي او بیا ته نسبت هغه ته کوي چې هغه د وجې نه را باندې مرض نه راغلی، مرض راغلی ځکه چې اسلام کې دا قانون دی چې په اسلام کې لا طیرته بدپالی نشته دی او دغه شانتې د یو مرض نه بل چاته مرض منتقل کېدل دا نشته دی. نبی صلی الله علیه وسلم نه د بنو ثقیف قبیله وقف راغلی وفد راغلی، نو په هغه وفد کې یو سړی و چې د هغه جزام مرض و، نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې د هغه ځای نه دی واپس کې، ارجع فقط بایعناک، دی واپس کو ته یقینا د سره ما بیعت د دې ځای نه وکړو. وبالله تعالی التوفیق.